وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة الأنعام أتم سپارہ آیات نمبر 137 وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم د مشرکینو ډیر قباحتونه او ډیر غلط عادتونه یو عادت پکې دا چې مشرکینو بخپل ماشومان وجل نو بعضو به تشې لونه وجلي د دې د وجې نه چې دا به بیا بل چاته واده کېږي نو دا به یو عار محسوسو او یو بې حیایي به یې ګڼله یو بد کار به یې ګڼو چې زما لور ده او دا بل چاته واده کېږي نو د دې وجې نه به یې لونه وجلي بعضو مشرکینو به زامن او لونه ګډوډ وجل د دې دپاره چې دا به لویږي دا بیا رزق خوري خوراک پکې نو هغه په مونږ باندې به وي نو د رزق د وجې نه به یې لونه او زامن ګډوډ وجل او بعضې مشرکینو به د بت په نوم باندې خپل الک چې کوم دی خپل الک یا جینۍ دا به چې کوم دی نظر به یې ومنو یا به یې داسې وکړي چې ماله الله لس زامن راکړو نو یو به زه د الله په نوم باندې یا د دې بت په نوم باندې قرباني کوم نو دا غلط رواج دا په مشرکینو کې را روان او دا چل ورته چا خولی دا ورته شیطان خولی او بله دا چې دا هر څه به یې کول نو دا به یې دین هم ګڼو چې دا دین اسماعیلي دی یعنې د اسماعیل علیه السلام په دین کې داسې او دا چل به ورته شیطان ښودو چې ولې ابراهیم علیه السلام خپل زوی اسماعیل علیه السلام نو ذبح کړي خپله اراده یې د ذبح نه وکړي نه خو ته الله حکم کړی چې ته خپل بچی ذبح کړه دې ته خو الله حکم نه وکړي نو دا چې کوم دی غلط رواج او دا رسم دا په مشرکینو کې را روان بچیان به وجل ماشومانان به وجل چا به لونه وجلي چا به الکان او جنګۍ ګډوډ وجل د رزق د وجې نه چې دې ته بیا رزق څوک ورکوي او دریم دا چې بعضو به منښته وکړه نو د منښتې دپاره به خپل بچي دا حلالو نو هغه ذکر کوي د دغه ټولو خبرو رد کوي الله پاکو په دې آیات مبارک کې چې په هره طریقه باندې خپل بچیان څوک وجني د هغې مذمت راغلی فرمایي الله وکذلک دغه رنګې زینه ښایسته کړي وو لکثیر من المشرکین ډیرو مشرکانو ته قتل اولادهم د خپل اولاد وجل شرکاؤهم چا ورته ښایسته کړي نو د دې شرکاو نو مجاهد رحمت الله علیه فرمایي چې دلته شرکاو نه مراد دا شیطان دی یعنی شرکاو د دې شیطانانو دې ته دا خبره ښایسته کړې وه چې خپل اولاد چې کوم دی وجنې ځکه چې ابراهیم علیه السلام هم خپل بچی اسماعیل علیه السلام حلال کړی وکذلک دغه رنګې زینه ښایسته کړي وو لکثیر من المشرکین ډیرو مشرکانو ته قتل اولادهم د خپل اولاد وجل چا ورته ښایسته کړي وو شرکاؤهم د دې شرکاو یعنې د دې شیطانانو د څه دپاره لیردوهم دپاره دی چې دوی هلاک کي هغوی لره یعنی دا شیطانان دی هلاک کی په دې عمل سره په آخرت سره هلاک کی او دویم په دنیا سره چې خپل بچیان څوک حلالي د نسل بیا مخې ته د عامې قاعدې موافق نه چلیږي که نو په دنیا کې هم هلاکي او په آخرت کې هم هلاکي لیردوهم دپاره دی چې دا شیطانان د دې د شرکا هلاک کی دي مشرکانو لره ولیلبسو او دپاره دی چې دوی ګډوډ کړي علیهم په دوی باندې په دې مشرکانو باندې دینهم دین د دوی
دوی خو به دعوه دا کول چې موږ د اسماعیل علیه السلام په دین باندې او موږ د اسماعیل علیه السلام اولاد یو. تاسو ما ویلو چې یو طرف ته د ابراهیم علیه السلام دوه بچیان یو اسحاق علیه السلام یو اسماعیل علیه السلام. نو د اسحاق علیه السلام په دې سلسله کې 4.5 پورې پیغمبران راغلي دي. عیسی علیه السلام پورې ټول پیغمبران د اسحاق علیه السلام په اولاد کې راغلي دي. بل طرف ته د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې بل پیغمبر نه دی راغلی سوا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه. نو د دې وجه نه د مشرکین دا دی خپل نسبت اسماعیل علیه السلام ته کوي چې موږ په هغه دین باندې یو. نو شیطان بیا غدین ګډوډ کړي وو د ملک سيزونه ورته چې کوم دی خاسته کړي چې دا به اسماعیل علیه السلام کول دا به ابراهیم علیه السلام کول. وليلبسوا د پاره دي چې دی ګډوډ کی علیهم په دوی باندې یعنی په مشرکانو باندې دینهم خپل دین یعنی د اسماعیل علیه السلام غ دین. ولو شاء الله کوجری غختلی الله تعالی ما فعلوه نو دی بنو کړي دا کار. خو دنیا کې الله هر چا اختیار ورکړي. الله څوک په زور باندې چې الله اصل نشي چې د ګنا نه منش او الله په زور باندې څوک نه مجبور کوي چې دی نیکی وکي بلکې دواړه اختیار الله ورکړي دي. نو الله غوښتلی دی به دا کار نه کړي خو الله ورته اختیار ورکړي په خپل اختیار سره دا کار کړی دی. ما فعلوه دی بنو کړي دا کار فذرهم نو الله نبی علیه السلام د فرمایي فذر پس پرېږده هم دوی لره وما یفترون وما او هغه څه لره یفترون چې دی دروغ تړي په الله باندې. دا ارسه به کول وي دا موږ ته الله ویلي دي نو دا به په الله باندې دروغ جوړول یو به کاروم غلط کو بل به په الله باندې ورته پو نو یو هغه جرم کو دویم جرم پیدا کو چې دا ما ته موږ ته الله ویلي دي نو دوه جرمونه بدی کول. وقالو او بل قباحت ذکر کیږي وقالو دوی به ویل هذه انعام دا ساروی دا چارپایان وحرث او دا فصل حجر دا ممنوع دی لا يطعمها نبخری د دې فصل او د دې سارونه الا مگر من هغه څوک بخری نشاء چې مونږ وغواړو بزعمهم دا خبره به دوی په ګومان کې و. نو دی په فصل یا ساروی دا به چې کوم دی د بوتانو په نوم کړل نو د دغه نه به صرف د بوتانو د منجوران چې کوم دي د بوتانو د خادمان دا به خوري د بل چا د لپاره به دا حلال نه وي. دا به صرف د دغه بوتانو چې څوک خدمت کوي د هغې لپاره به حلال وي د بل چا د لپاره به دا ساروی او دا فصل حلال نه وي. دا حلال او حرام دي د خپل ځان نه جوړ کړي دا الله د طرفه نو دا به دې خبره وکړله چې د بوتانو کوم منجوران دي د دې چې کوم خادمان دي نو دی به دغه چې کومه منښت او دغه بوتانو په نوم باندې شوي د کو ساروي دي او کو فصلونه دي دانې وغیره دي نو دا به صرف د بوتانو د منجورانو د لپاره حلال د بل چا د لپاره به حرامي دا خبره د ځان نه جوړه کړې. وقالو دوی ویل هذه دا انعام ساروی وحرث او دا فصل حجر دا ممنوع دی لا يطعمها نبخری د دې فصل او د دې سارونه بل څوک الا مگر من هغه څوک په دې خوري نشاء چې مونږ وغواړو یعنی چې مونږ کوم کسان وغواړو چې دا به دې خوري د هغې دپاره به حلالي او چې کوم مونږ وغواړو چې دا کسان به دې نه خوري د هغې دپاره به حرامي او دوی به څوک مراد ګڼل چې دوی به صرف ویل چې دغه د بوتانو دا خادمان به دې خوري د دې دپاره حلال دي د دې نه علاوه د بل چا دپاره دا خوراکو دا حرام دی. کوم به چې د هغې په نوم باندې ومنو منښته به یې وکړله هغه به صرف هغه کسانو ته حلاله او بل چا ته به دا حرام. بزعمهم د دوی په ګومان سره نو دا خبرې به د دوی په ګومان سره وي الله داسې نه کړی دا به صرف دوی د خپل ګومان موافق خبره کوله. وانعام او بعضې څاروي حرمت حرام کړلی شي وو ظهورها د هغې په شاګانو باندې سورلي ظهورها د هغې زناورو په شاګانو باندې سورلي دا حرامه وه. نو چې کوم زناور مخې د باس تیر شوي دي صایبه وغیره چې کوم زناور ذکر شوي دي چې کوم زناور به د بوتانو په نوم باندې وقف شو نو په هغې باندې به چا سورلي نه کوله په هغې به سورلي حرامه وه. د هغې نه به څه قسمه نفع اخیستل پی اخیستل سورلي کول دا به چې کوم دی د هغې زناورو نه اخیستل دا حرام وو. چا به سورلي نه کوله که څوک به سور شو نو خلکو به وایي دا دې بد وکړو دا خو ته حرام کار وکړو په دې باندې سورېدل سورلي کول دا حرام دي. چې کوم د پیو زناور به وو میها غوا وغیره نو که د هغې نه به چا پیله شل وي دا حرام دي ستاسو دپاره ځکه دا د بوت په نوم باندې وقف شوي دي. نو حرمت حرام کړلی شي ظهورها د هغې په شا باندې سورلي وانعام او بعضې زناور داسې وو لا یذکرون چې دوی به ناغستو اسم الله نوم د الله تعالی علیها په دغې څاروي باندې چې کوم به د بوتانو په نوم باندې
وقف شوي څاروي وو نو په هغې چې کله الاله وبندو الالې په وخت به د هغې باندې د الله نوم نه اغست بلکې د بت نوم به یې پرې اغستو نو چې کوم څاروي او کوم فصل دا به د دغې بت په نوم ومنلی شو نو ډومبې دا چې دغه بل چا دپاره حلال نه سوا د هغې د خادمانو نه د هغې بوتانو د خادمانو نه د بل چا دپاره به حلال نه دویم په هغه سورلي باندې په هغه څاروي باندې چې که سورلی څاروی به وو نو سورلي به پرې حرامه وه څوک به نه سورېدل او که د پیو څاروی به وو نو د هغې پی اغستل او پی سکل دا به چې کوم دی حرام او دا به دوی په ګمان کې او چې کله بیا هغه څاروي الاله و نو هغه به په هغې څاروي باندې به نوم هم د الله نه اغستو بسم الله الله اکبر به یې پرې نه وي د الله نوم به یې پرې نه اغستو بلکې د بت نوم به یې په اغست د کوم بت په نوم باندې به چې هغه څاروي وقف شوي لا یذکرون دوی به نه اغستو اسم الله نوم د الله تعالی علیها په هغې څاروي باندې افتراء دا دروغ دی دروغ جوړ کړي علیه په الله باندې سیجزیهم الله وی زر د چې بدله ورکړي الله پاک دوی ته بما د هغه څه کانو چې ودوي یفترون چې دروغ یې تړل په الله باندې بما کانو یفترون د هغه څه بدله به ورته الله ورکړي چې دي کوم دروغ په الله باندې تړلي دي دا هېڅ ورته الله نه وویلې دا ټولې خبرې دي د ځان نه جوړې کړې وي وقالو او دوی ویل ما هغه څه فی بطون هذه الانعام چې د دې څاروو په خېټو کې دي هغه څیزو چې د دې څاروو په خېټو کې دي خالصتن لذکورنا دا خالص زمونږ د سړو دپاره دي ومحرم زمونږ سړو دپاره حلال دي ومحرم او دا حرام محرم او حرام کړل شوي دي علی ازواجنا زمونږ په ښځو باندې دویم غلط عادت یې دا و چې کوم څاروي به حلال شو او په هغې کې دننه حمل کې به کوم بچی و څاروي په خېټه باندې بلار څاروي به مثال په طور حلال شو نو د هغې په خېټه کې به چې کوم بچی و نو چې هغه بچی به ژوندی و نو دوی به وي دا زمونږ د سړو دپاره حلال دی او د ښځو دپاره حرام دی او چې هغه بچی به مړو نو بیا به یې وي زمونږ د سړو دپاره هم حلال دی او زمونږ د ښځو دپاره هم حلال دی زمونږ د ټولو دپاره یو شان دی او چې نه هغه به ژوندي وي دا صرف زمونږ د سړو دپاره حلال دی او د زمونږ د ښځو دپاره حرام دی دا خبرې هم د دې ځان نه جوړې کړې وي وقالو دوی ویل ما هغه څیزونه ما هغه بچیان حمل فی بطون هذه الانعام چې د دې څاروو په خېټو کې دی د دغې کوم د منښتې څاروي چې به خالصتن لذکورنا دا خاص زمونږ دپاره زمونږ د سړو دپاره حلال دی خالصتن دا خالص حلال دی لذکورنا زمونږ د سړو دپاره ومحرم او حرام کړل شوی دی علی ازواجنا زمونږ په ښځو باندې وان یکم میتتن کو چرې و به هغه مړ هغه حمل به مړو نو فهم بیا به هغه فهم بیا به هغې فهم فیه بیا به دوی فیه په هغې کې شرکا او شریک چې حمل به مړ راووتو مړ شوی به نو دوی به بیا وي په دې کې مونږ ښځې او نارینه ټول شریک دي د ټولو دپاره حلال دی سیجزیهم زر ده چې الله به سزا ورکړي دوی ته وصفهم د دوی د غلط بیانولو دوی به چې کوم غلط بیان کو دا خبرې خو دوی د ځان نه جوړې کړې وي الله ورته نو ویل دا دوی غلط بیان کو نو الله به دوی له د دې غلط بیان سزا ورکوي انه بېشکه هغه الله تعالی حکیم خاوند حکمت دی علیم پوهه دی قد خسر الذین په تحقیق سره تاوانیان دي الذین ها کسان قتلوا چې هغوی قتل کړي دي اولادهم خپل اولاد صفحا د بېوقوفۍ د وجې نه بغیر علم بغیر د دلیل نه دومره بېوقوف و چې څه دلیل په دې باندې نه و چې د بچیانو دا وجل حلال دي یا دا د دین کار دی او بغیر د دلیل نه به بچیانو وجل او بیا په الله باندې ورتپل چې دا موږ ته الله ویل دي دا زموږ د دین حصه ده قد خسر الذين په تحقیق سره تاوانیان دي ها کسان الذين ها کسان قتلوا چې هغوی قتل کړي اولادهم خپل اولاد صفحا د بېوقوفۍ د وجې نه د کمعقلتوب د وجې نه بغیر علم بغیر د علم نه یعنې بغیر د دلیل نه وحرموا او دوی حرام کړي ما هغه څیزونه رزقهم الله چې الله رزق ورکړي دوی ته افتراء د دروغ تړلي وو علی الله په الله باندې قد ضلوا په تحقیق سره دوی ګمراه وو وما كانوا مهتدین او نو دوی چې هدایت یې موندلې وي وکذالک او دغه رنګ زینا
خیسته کړي وو لکثیر من المشرکین ډیر مشرکانو د قتل اولادهم د خپل اولاد وجل شرکاءهم د دې شیطانانو لیردوهم د پاره دی چې دی هلاک هغوی لره وليلبسوا د پاره دی چې دی ګډوډ کړي علیهم په دوی باندې دینهم دین خپل ولو شاء الله کشر غختل الله تعالی ما فعلوه نو دوی بنو کړي دا کار فذرهم پس پرېږ د دوی لره وما یفترون او هغه څه لره چې دی دروغ تړي په الله باندې وقالو دوی بویل هذه عمدا انعام ساروی وحرث او فصل حجر ممنوع دی لا يطعمها نبخری د دې فصل او د دې سارونه الا من نشاء مگر هغه څوک چې موږ غواړو بزعمهم د دوی په ګمان سره وانعام او ساروی حرمت حرام کړل شي ظهورها د هغې په شا باندې سوریدل د هغې په شا باندې سورلي کول حرام کړل شي او چا حرام کړي دی په خپل ګمان کې حرام کړي الله نو حرام کړي وانعام او ساروی هغه ساروی لا یذکرون چې دوی بناغستو دوی بن ذکر کو اسم الله نوم د الله تعالی علیها په هغې باندې افتراء د دروغ تړلی وو علیه په هغه باندې یعنې په الله باندې سیجزیهم زر د چې الله به سزا ورکړي دوی ته بما کانوا یفترون د هغې عملونو چې دوی په الله باندې دروغ تړل قالو دوی ویل وقالو او دوی ویل ما فی بطون هذه الانعام هغه څه چې په خېټو د دې څاروو کې دي خالصتون دا خاص حلال دي لذکورنا زمونږ د سړو د پاره ومحرم او حرام دی علی ازواجنا زمونږ د ښځو د پاره وإیکم میتة کچریو به هغه حمل مړ فهم فیه شرکا نو بیا به دوی ټول پکې شریک وو سیجزیهم زر د چې بدله به ورکړي الله تعالی دوی ته یعنی سزا به ورکړي الله تعالی دوی ته وصفهم د دوی د دې غلط بیان انه حکیم علیم بېشک الله تعالی خاوند د حکمت دی او پوهه دی قد خسر الذین په تحقیق سره تاوانیان دي هغه کسان قتلو چې دوی وجلی دي اولادهم خپل اولاد خپل بچیان سفهن د بیوقوفۍ د وجنه بغیر علم بغیر د علم نه یعنی بغیر د دلیل نه وحرمو دوی حرام کړي دي ما هغه څه رزقهم الله چې الله رزق ورکړي دي ته افتراء د دروغ تړلي دي علی الله په الله باندې قد ضلوا په تحقیق سره دي گمراه وما كانوا مهتدین او نو دي چې هدایت دي موندلې وي سبحان الله بحمده سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين